بسم الله الرحمن الرحیم. زه یم ستاسو کوربه ساجد محمود خان. پروګرام د نن سوال سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. غږ د پښتونخوا ریډیو FM 92.6 مردان. ګران اوردونکو، زمونږ نننې پروګرام د کاسمیټکس حواله سره د هغه کریم پاوډر حواله سره د چې کوم کریم پاوډر تاسو اکثر خلک بلیدلی وي چې استعمالي او دا غي دا داوي چې په 15 ورځې کتاب داسې سپین کې خزه وردس سپین بشي او یا داسې شیمپوان وي یا داسې دوايانې وي یا داسې انجکشنز وي چې غي سره وستا رنگ په لګ وخت کې ډیر خطرې کې سره وس سپین کړي شي او تاسو ته بس ساید افیکټ هم نه وي. ګران اوردونکو، تاسو اکثر زمونږ په د معاشره کې وګورئ، کو زمونږ لټریچر ته وګورئ، زمونږ موسیقي ته وګورئ، زمونږ ټاپو ته وګورئ، نو هغه کې د تور او د سپین رنگ خبرې کیږي. زمونږ په معاشره کې په دې باندې ډیر زیات خبرې کیږي او کومه دا وایي چې دا یو ډیر غټه معاشرتي مسله جوړه شوې د بعض خلکو لپاره، نو دې کې به ډیر حد پورې حقیقت وي. اکثر تاسو به اوریدلی وي چې الګ چې تور شي لونګین شي، جنې چې تور شي نو بنګړي دي خرڅوي نه. په کومه کاته کې د بنګړي خرڅي بس صرف دی وجه چې رنگ یې تور دی او هغه کې نه داغه سه اختیار او لکه پیدایشي طور چې انسان ته کم رنگ ملو شي، انسان هم اک رنگ لري. دې کې داغه سن خپل کمال وي، نه صلاحیت وي، نه مهنت وي. همغه ګورو اکثر په معاشره کې منګه د دغه رنگ بدلولو د لپاره حکیمانو لزو، ډاکټرانو لزو، هومیوپیتیک ډاکټرانو لزو ورته وایي چې منګه د خپل رنگ سپین شي، موږ ته د موږ په دې رنگ کې چینج راشي. نو د حواله سره موږ سره نن یو ډیر ماهر ډاکټر دی، یو ډیر غټ سکین سپیشلیست چې هغه د حواله سره ډیر تحقیق او علم ور سره پوهه ور سره ده. نو موږ به د هغه د علم نه استفاده کوو او نه به تاسو کو چې آیا دا سپین رنگ واقعي داسې د کې خاص خبره ده کنه دا دی خپل یو ځان ته یو خیالي دنیا جوړه کړې ده چې سپین رنگ والا چرته ډیر ممتاز دی. حالکه کو زمونږ دین کې موږ ګورو نو سپین رنگ والا ته تور رنگ والا باندې او تور رنگ والا سپین رنگ باندې هیڅ فوقیت نشته دی. نو زه به تاسو ډیر ټایم نه اخلم او خپل ملمت طرف ته بزو. ډاکټر صاحب ټول ناول خو تاسو په پروګرام کې هر کلی وایو. مهرباني. ډاکټر صاحب زه غواړم دا چې تاسو خپل انټروډکشن په خپل وکړئ نو زیات بهتره به وي. بسم الله الرحمن الرحیم. زمانوم ډاکټر کامران دورانی دی او زه د وخت کې ډیسټریکټ هډ کوارټر هاسپټل مردان کې ایز ا سکن انچارج کار کوم. د نمخ کې زما چې کوم ټریننګ شوی دی او زما چې کوم سونم از دکړه کړی دا هغه ما د لیډي ریډینګ هاسپټل نه کړی دا او زما تقریبا الته 12 کال ایکسپیرینس دی ریګارډینګ ډرماټولوژي او بیا دغه کال نزیاتو شو زما دلته په مردان کې. ساجد صاحب زه تاسو ډیر مشکور یم، تاسو مالا موقع کا او دا واقعي یو ډیر برننګ ایشو دا. نن سبا هر سړی چې دی هغه ځان سپینول غواړي که الک ته او کجینې دا. نو ساجد صاحب دا شعر وې د پښتو نو دا ډیر ریلیونټ هم دی. نو دغه خبره صحیح ده، لکه شاعرم دې کې دا خبره داسې کړې ده چې جینې دی بنګړي خرڅوي. نو جینې چې دی بنګړي ولې خرڅ کی؟ لکه تور رنگ چې دی زما خو خپل ځاني ته زه دا ویم او لایټر نوټ چې زه خپل د هر چا دغه د حسن یو کرایټیریا وي د هر سړي. زما خو خپل سکن خلک خپل خوخي، لکه زه خو یم چې سکن خلک چې زیات پرکشش وي او خواږوي. لکه تاسو که وګورئ لکه زمونږ د ریلیجیس اسپیکټ باندې نو حضرت بلال حبشي چې و نو هغوی رنګ تورو، خو الله تعالی والا یو ډیر لوی کشش او یو ډیر لوی ښکلیوالی او خوږوالی ورکړی و، ځکه چې د هغوی د عمل داسې و، د هغوی اعمال داسې و. نو زه دغه خبره سیکنډ کوم ساجد صاحب. تاسو نه به یو بنیادی ونته کې سوال کوم چې زمونږ په دې معاشره کې تو که تاسو یو ډاکټر هم یې او ایٹ دی سیم ټایم تاسو د معاشره کې پاتې کېږئ، خلکو سره ملاویږئ او تاسو نه خلک مشوره مخلي د حواله سره بعد د سکن حواله سره، نو د سپین رنگ ته ولې دومره فوقیت دی زموږ په دې معاشره کې؟ دې کې خو به زه دا ووایم خاص کر زموږ د پښتنو په دې معاشره کې دې ته ډېر زیات دی. زه به دا ووایم لکه پښتانه د حسن معیار چې دی نو دا سپین رنگ دی. مطلب
ای دې ته نه ګوري چې د نقش او نقوش چې دي دا څنګه دي، خو وایي چې یاره بس سپین دی، او خاص کر جینۍ یا ښځه چې وي چې دا سپینی نو دا چې دا بس دا ښایسته ده، او بیا چې دا نو هغه داسې وشي چې زمونږ دا یو ډېر لوی دغه هم دی، یو سوشل سټیګما ورته ووایه کنسیډر کېږي. نن سبا دا ډېر زیات دا رجحان زیات شوی دی دا سپینوالي پسې دا خلک ولې داسې مړه دي چې یو سوشل سټیګما زموږ په معاشره کې کنسیډر کېږي چې یو جینۍ خاص کر زه هلک طرف ته به هم راشو، خو جینۍ خاص کر چې رنګ سپین ني نو مور یې وایي چې یاره ډاکټر صاحب د دې به رشته نه کېږي. یا جینۍ موږ زما خپل ایکسپیرینس د 14-15 سالو دی د سکن، نو ماله چې څونه جینکۍ راغلي دي نو وی چې یاره ډاکټر صاحب زه رنګ سپینول غواړم، او اکثر داسې وي چې وی زما واده را نږدې دی، میاشت پاتې ده، 2 میاشت پاتې دي، نو زه دا رنګ سپینوم. نو دا یو موږ یو دغه جوړ کړی دی، یو سټینډرډ هم جوړ کړی دی، موږ یو معیار داسې جوړ کړی دی چې بس بنده سپینی نو دا هغه چې دی هغه به په معاشره کې یو مقام لري، او تور بنده چې دی نو دا مونږ یو قسم هغه ته ډیګریډډ ګورو، حالانکه دا سراسر غلطه خبره ده او داسې نه دي کول پکار. تاسو ډاکټر صاحب یو خبر وکړه، زمونږ هم په یو لایټر نوټ باندې یو خبره به وکړم، یو سوال غونته کیم دی. تاسو اکثر داسې زنانه راځي، جنکۍ راځي چې د هغې واده ته میاشت پاتې وي، 2 میاشتې پاتې وي، و چېرته داسې زنانه هم راغلي چې واده نه پس هم درله راغلي چې اوس هم سپینېدل غواړم؟ بالکل ساجد صاحب، واده نه پس هم راغلي دي، او اکثر دا میډل ایج کې ښځې دي. اکثر ایون تاسو یقینو کې دونه حده پورې هغه معاشره کې دا شی دغه دی خراب حده پورې تللی دی چې اکثر د ښځو کورونه خراب شوي دي، خاوندان ایون چې دی هغه بل طرف ته مایل شوي دي، وایي چې د دې وایي چې ډاکټر صاحب زما خاوند چې دی وایي چې ته رنګ ستا ښه نه دی او ته رنګ دغه سپین کا. نو زه خو دا وایم، زه خو دا شی سخت ډسکریج کوم، او بل دا ده زما په خیال یو تاسو ډېره ښه خبره وکړه چې د رنګ سپین او تور چې دی دا خو الله دین دی، او ساینټیفیکلی به درته زه په دې دا ووایم، میډیکل ساینس به دا درته ووایم چې دا په الله تعالی چې کوم دا ایشین خلک دي یا د افریکنز دي یا د تور خلک دي، د دې په سکن کې یو خاص سیلز وي، هغې ته موږ میلانوسایډز وایو. نو د میلانوسایډز کار دی چې دا میلانین پیګمنټ پروډیوس کوي. دا میلانین پیګمنټ چې دی دا د سکن له براون یا د تور شیډ ورکوي. نو تاسو اکثر که وګورئ نو د انګریزانو رنګ چې دا سپین چې ډېر زیات سپینی، نو هغه کې دا میلانین پیګمنټ کم وي. او د دې د تزه او ساجد سے بل دغه خیمه د سپین رنگ ټیک تا سپین رنگ خو دی، خو د انګریزانو کې کتا سو ګوره نو پای کې د سکین کینسر دغه چې دی انسیډنس چې دی د دې د رجحان چې دی ډیر زیاتی، ځکه چې د سکین چې د سپین رنگ چې وي دا ډیر نازک وي، او بل دا چې هغه اکثر په دې بیچز باندې او په دې نور کې کله چې ریکرییشن کوي یا کله چوټیانې وشي الته پراتی نو دا نور چې پیپروزی نو دا هغه د میلانین پیګمنټ چې دی دا ستا سکین پروټیکټ کوي د کینسر اگینست. نو هغه ته ډیفرنٹ د سکین کینسرز کیږي ته موږ سکویمس سیل کارسینوما وایو یا بیزل سیل کارسینوما وایو. نو دا هر یو سیس چې دی او میریټس هم دي او ډی میریټس هم دي. ډاکټر صاحب موږ چې با اکثر ټي وي کتو نو مخکې یو غانا ډېره زیاته مشهور او تاسو دغه نه بیا تیر شوی یا نه د نظرات ډېر مشهور غانا چې ګورې رنگ کا زمانہ کبھی ہوگا نہ پرانا تیرا تو رنگ ګور جنید جمشید مرحوم صاحب ویل نو زما د تاسو د خبرو نه اندازه کیږي چې دا سپین رنگ د زمانه چې دا بچرته د له زوال را نشي. نو هغه بیا ګوره جنید جمشید ته بیا د دې ګیلم راغلی وه، تورو خلکو ورته ګیله کړې وه چې تا د سپین رنګ ستایلی دی او دا تور رنګ چې نو بیا هغه یو بله ګانا هغه دا کړې وه ریکارډ کړې وه چې ساولی سلونی سی دا د هغې په ریاکشن کې دا د هغې چا بیلنس شي. زبردست. ټولو نه اول خو زما ډاکټر صاحب یو سوال دا هم ډېر زیات اهم دی چې په حقیقت کې داسې ممکنه وي چې د یو کس رنګ تور وي یا خړ وي یا د هغه څه ډارک کلر وي او هغه سپین شي، دا ستاسو په میډیکل ساینسز کې د دې څه ګنجایش شته ترو میډیسن یا څه بل څه داسې څه طریقې کار تحت؟
ساجد صاحب زه به ته یو خبره بل وکړم، ما نه ډېره ضروري خبره هیره شوه. جی بالکل. یو خو دی کې د انسان خپل د دخل نشته که نه، الله طرف نه دی چې دغه میلانین پیګمنټ چا کې زیات کی چا کې کم کی، هغه شان رنګ تور شي یا سپین شي. او بل دا د زمونږ زه خاص کر د جینکو ته ویل غواړم، دا چې کوم نن سبا جینکې دي چې بالکل مړي دي په دې سپین رنګ پسې، او دا فضول دا غیر ضروري کریمونه او دا کاسمیټکس داسې استعمالوي چې اول سکن ډیمیج کوي. نو هغې فوکس دا پکار دی چې دا نه دی پکار چې رنګ دی سپین شي، دا ای فوکس دا پکار دی چې دا غي رنګ صفا شي. سپینېدو کې او صفا کېدو کې فرق دی. ځکه به زه په عام ورډز کې ویم چې صفا کېدل، لکه صفا کېدل دا دی که ستا په سکن باندې څه داغ دی، څه پیګمنټیشن دی. موږ ورته اکثر میلازما یو بیماری دا تیر سری چې ورته په پښتو کې وایي. نو چې دا صفا شي نو که رنګ تور هم دی چې هغه فرش ښکاري، چې هغه صفا ښکاري. پرپس زموږ فوکس دا پکار دی. بل تاسو دا خبره وکړه د سپینېدو، نو هاو داسې شته، داسې ټریټمنټ شته او صحیح ټریټمنټ هم دی چې هغې سره سکن ستا داسې نشي کېدی چې یو بنده پیدایشي تور وي او هغه د بالکل د انګریزانو په شان سپین شي، داسې خو نشي کېدی. خو داسې شته چې لږ رنګ توري ډېر زیات او صفا ني، نو داسې کریمز او داسې ایلوپیتھک میډیسنز شته، میډیکیټډ کریمز دي، کلینزرز دا هغه دي، سیرمز دي، او داسې ګولې دي، داسې انجیکشنز دي چې هغې سره رنګ صفا شي او سپینم شي. لږ داسې نه ده چې مکمل خو نشي سپینېدی، خو هغه چې کوم ډېر تور رنګ نو هغه لږ ښه شي د هغې نه. مطلب سنون لشل فرق پکې راشي. خو دا د دې ساید افیکٹ ورسره هم راشي کنه؟ دا دې کې داسې ده ساجد صاحب چې دې کې صحیح چې کم کریمز وي، چې کم ښه کمپنیانو والا کریمز وي، سیرمز وي او ګولې وي، ایون انجیکشن وي چې هغه د ښه کمپنۍ والا وي، نو د هغې بیا ساید افیکټس نه دا میډیکیټډ وي که نه. خو چې کم دا نن سبا کم حل راغلی دی په دې مارکیټ کې، او دا ډفرنټ خلک چې دی په د ډفرنټ نومونو سره کریمز او هغه جوړی، سیرمز او دا سیزونه جوړی، نو هغه چې دی نو یو خدا دا چې اکثر داسې مریضانی چې افورډیبیلیټي نه وي او هغې نشي افورډ کولی او هغه یې ګران خرڅوي، او د هغه داسې چې د هغې ډېر زیات ساید افیکټس وي. لکه زه به تاسو ته دا ویم چې هغه داسې چې لکه د مخ ته د سکن دپاره هغه زهر وي بالکل، نو هغه اوایډ کول پکار دی او د هغې مخنیوي هم پکار دی. نو ځکه زه دا تاسو ته وایم چې دا ټاپک تاسو ډېر ښه چوز کړی دی. نن سبا دا یو ډېر المیه ده زموږ د معاشرې، او دا چې کوم دا سب سټینډرډ کمپنیز دي دا ډفرنټ کریمونه جوړوي، نو او د هغې ډفرنټ بیا ایډورټیزمنټس کوي په دې بل بورډز باندې. تاسو ګورئ ایون داسې دغه شته کریمز شته چې هغه ډېر لکه چې ښه کوم ټي وي چینلز دي په هغې باندې هغې دونه انویسټمنټ کړی دی چې هغې یې هلته پروموټ کوي. داسې ریډیو سټیشنز دي، داسې اینکرز دي چې معافي غواړم تاسو نه، زه لکه اینکرز یادوم، خو هغه دې کې لکه څنګه چې زموږ په ډاکټرز کې ښه هم شته، خراب هم شته، په معاشره کې ښه خلک هم شته. لکه تاسو یې ماشاءالله دا دغه تاسو هایلایټ کوئ، نو دا تاسو یو جهاد هم کوئ، او زم غواړم په دې باندې چې خبرې وکم. نو دا چې دی، نو دا خلک چې دي د دې ډېر زیات د غریبو خلکو هم خدا دا چې د پیسو نه اخلاص کو، هم دا دا چې سرمنې ولا خرابې کې. نو مخکې دا تاسو ته زویم چې د ساید افیکټس دي. بیا ډاکټر صاحب دا خبره تاسو بالکل ټیک وکړه چې په مارکیټ کې داسې قسمه کریمز موجود دي یا داسې قسمه میډیسنز دي یا انجیکشنز دي. خو دې خبره کوم ستاسو ډېر حد پورې حقیقت دی چې مطلب هغې د ریډیوز نه ټایم اخیستی، د ټي وي نه ټایم اخیستی وي. په پرنټ میډیا کې موږ وګورو اکثر ډېر داسې اشتهارات وي چې کې ډېر ګمراه کنداوي شوي که نه. خو یو عام کس وي یا ډېر کم تعلیم والا وي، هغه په څنګه په دې داو کې هغه به دا انشور کوي چې دا کریم دا داوا چې کومه ده دا ټیک ده، دا غلطه ده. نو اشتهار هغه په ټي وي وکتو او بس هغه لړو ډایرکټ دکاندار ته ووایي چې بس مال فلانکي کریم راکړه، بغیر د دې کتلو نه چې زما د سکن او زما نور دغه ته دا ضرورت دی نشته یا دا ما باندې د دې ساید افیکټ به وي. نو هغه دپاره تاسو څه وایي چې دله څه پکار دي؟ هغه خو ټولو کې مخکې زه دا وایم چې چاته هم د سکن دغه مسله د داغونو یا د پیګمنټیشن یا د تیر سرو یا هغه وایي چې زه د مخ سپین کم، نو اول د هغه کوالیفاید سکن سپیشلیسټ لزي. لکه هغه که څوک هم دی
زه خپل ځان یوازې نه یادوم، دلته زموږ په صوبه کې ماشاءالله نن سبا په ډرماټولوژي کې کافي ډاکټران راغلي دي او سپیشلیست ناست دي. په هر ضلع کې یو سکن سپیشلیست ناست دی، په ټیچینګ هسپتالونو کې خودي دي. نو هغې له دې ورشي او هغې سره د خپله مشورو کی، نو چې هغه ورته څه کم کریمز او کم هغه سجیسټ کی، نو هغه به د هغې د سکن د ټون، د هغې د سکن د ټیکسچر، د هغې د سکن ټایپ مطابق وي. لکه مطلب د هغې سکن کیر د پاره چې کم ریکوایرمنټس یې هغه به ورته هغه پراپر طریقه باندې. بالکل. خو لکه سپینول بیا هم نشته دی. سپینول داسې نشته. ما تاسو ته وویل دا 19-20 فرق به راشي یا 10% فرق به راشي، 20% به راشي، خو داسې نشي کېدی چې یو تور بنده دی وي او هغه د اوورنایټ او یا د هغه بس که ډېر ټایم هم وي، که دی دا دعوه کوي دا کمپنیانې دا بالکل بیسلیس دي، دا دروغ دي، داسې نشي کېدی. او تاسو هم دا ریکمنډ کوئ چې د دې په ځای د خپل چې سکن دی هغې ته د توجه ورکړي شي. بالکل. دې کې به زه یو څو خبرې وکړم. یو خو د ګورې نمبر 1 دا وکړي چې د خپل خوراک خیال دی وساتي. دې کې د خوراک عمل دخل هم دی. یو خو د خپل فوډ چې کوم دی بیلنس ډالي، چې پای کې وایټامینز وي، پای کې منرلز وي او اوبه د ډېرې سکي، د سکن دپاره ډېرې ښه دي. خوب د خپل ښه پوره کوي. او بل دا ده چې سټرس چې دی، لکه اکثر چې نن سبا خو خیر سټرس اوایډ کول ډېر ناممکنه ده تقریبا، خو کوشش دی کوي چې خپل ځان ریلیکس ساتي. لکه بل دا ده په کور کې لنګ وي، دغه وي، نو پی دې سکي ډېر ښه د پیور چې کم پی دي، سبزي دي خوري، فروټ دي خوري، نو دا به د دې سکن ته فایده هم ورکوي. د دې په سکن کې چې او د دې د سکن هایډریشن چې صحیح کېږي او بس صحیح سکي، نو د دې سکن چې دی نو هغه به نیچرلی هغه به ښه وي او هغه به فرش وي، ګلو کوي به. سپینوالی د خپل ایم نه جوړي، فوکس کوي د په دې نه چې بس موږ د سپین شو. فوکس ته دا وساتي چې زموږ سکن د صفا شي. ٹھیک شو. ډاکټر صاحب زموږ د پروګرام نوعیت داسې چې موږ دې کې په سوشل ایشوز باندې خبرې کوو. موږ اکثر داسې موضوعات باندې خبرې کوو چې هغه کې مطلب ډېر زیاته تفریح نه وي، بلکې بعض وخت پکې داسې لږ د سټرس خبرې هم کوو، د ټینشن ونتې نه. دا ټینشن دی چې یو سکن حوالې سره موږ داسې خبرې کوو. نو زه به غواړم دا چې موږ لږ داسې لایټ موډ کې یو څو خبرې تاسو نه کوو. ټول اول خو تاسو نه دا تپوس کوم چې تاسو موسیقي وورئ. بالکل، ولې نه، موسیقي خو خامخا اورم. نو که ستاسو خوښه وي نو په دې خپل اورېدونکو به موږ داسې یو بریک په پکې واخلو، دې باندې به یو ښکلې غوندې ګانه اورو. خو دا ګانه زه وایم چې ستاسو په فرمایش وي نو زه به انجینیر صاحب ته ووایم هغه به پکې دا ګانه انکلوډ کړي. نو اردو غانا چې کوم یو تاسو خوښ موږ نېشنل لینګویج کې غانې دلته پلی کوو، پښتو غانې هم دغه کوو. یاره زه خو دا د ټاپک سره هم ریلیټډ ده. نو جنید جمشید هغه غانا چې دغه ساولی سلونی سي محبوبه. ها نو بس زه به انجینیر صاحب ته ووایم چې دا غانه موږ ته پلی کړي.
चूड़ियां शड़ंग करके शाम पे दिल आया है जब से शाम पे हम बैठे हैं बस आराम से सुबह सुहानी रात नशीली क्या करेंगे पसंद करके सांवली सलोनी सी महबूबा तेरी चूड़ियां शड़ंग करके तेरी नाजुक कलाई सांवली तेरी नाजुक कलाई सांवली जिस दिन से है हमने थाम ली जितने थे तेरे चाहने वाले अब जीते हैं मर मर के सांवली सलोनी सी महबूबा तेरी चूड़ियां शड़ंग करके دا څه کې وروره ګند غورځومه نو دا خو لاره ده که نه نو څه وشول ټول خلک چې غورځوي وګوره ګن په لارو کوڅو کې غورځول ښه عادت نه دی دې سره په علاقه کې رنځونه خورېږي صفائی نیم ایمان دی خپل چاپیرچل صفا ساتل زموږ مذهبي او قومي فریضه ده دا پیغام تاسو ته د ریډیو پښتونخوا اف ام 92.8 مردان لاړخه وړاندې کړی شو ګران اوریدونکو یو ځل بیا تاسو ته په پروګرام کې هرکلی وایو زموږ نننی میلمه ډاکټر کامران دورانی دی چې یو ډېر ښه ډرماټولوژسټ دی او په سرکاري هسپتال کې ای ډیوټي ده په ډي ایچ کیو مردان کې ای سره به موږ د سکن حوالې سره چې کوم د سکن کیر حوالې سره او د دې حوالې سره چې کوم کریمونه دوايانې دي د هغې حوالې سره به خبرې کوو خو زه به غواړم دا ډاکټر صاحب چې تاسو مزید په دې موضوع باندې موږ خبرې وکړو خو تاسو د تیرسري خبره وکړه اکثر چې موږ خلک وینو ته د تیرسري مسله وي او اکثر زنانو ته هم دا مسله وي نو دې حوالې سره تاسو څه وایئ چې د دې وجوهات څه دي او د دې علاج څه دی ښه تیرسري داسې بیماري ده چې نن سبا ډېره عامه ده او دې کې یو وجه د غیر معیاري چې کوم دا کریمز خلک لګوي دا هم یو وجه ده بل د دې بیسیکلی ما تاسو ته مخکې مو وویل چې په سکن کې د میلانوسایټ سیلز دي دا میلانین پروډیوس کوي دا میلانین چې دی دا ستا سرمنه چې ده دا تورۍ یا ستا سرمنه لږ کمه تورۍ یا زیاته دا د هغې په مقدار ډیپینډ کوي چې زیات نو سرمنه زیاته توري او چې کمی نو هغه بیا کمه توري نو دې کې بیا داسې ده چې په دې خلکو کې دا میلانوسایټس چې دي د دې ایگزیکټ چې کوم کاز دی ایگزیکټ وجه چې دا هغه معلومه شوې نه ده خو دې کې داسې خیال کیدلی شي چې دا میلانوسایټس چې دي په دې خلکو کې زیات دي د نورو خلکو مقابله کې د چا تیرسري وي د دې تیرسري داسې چې دا داسې نسواري یا داسې ګری غوندې کې پیګمنټیشن په مخ راشي داغونه په مخ راشي خاص کر دا د پوزې د پاسې
دا په د چیکس باندې وي، دا په د فور هیډ باندې وي، دا په د ایریاز باندې وي. ډېر ریئرلی دا په لاس یا په مټ باندې راځي. خو چې کوم دا سن ایکسپوزډ ایریاز دي نور ته چې کوم خلک زیات ایکسپوز دي هغې باندې دا په هغه ایریاز راځي. او د دې زیاتېدو یو څو وجوهات دي. یو خو زنانو کې دا په حمل دوران کې دا زیاتېږي. بل چې کوم زنانه د اورل کانټراسپټیو پیلز ورته موږ وایو چې دا کوم دغه دپاره د فیملی پلانینګ دپاره کوم ګولۍ استعمالوي هغې سره هم دا زیاتېږي. بل دا چې د سټرس سره ټینشن سره د دې تعلق شته دا زیات شي. نو دا خاص وجوهات دي د دې تیرسري. او د دې علاج څه دی؟ لکه څه داسې عمل دی چې هغه وکړي شي نو د دې کې به یا کمی راشي یا دا به ختم شي؟ د دې خو یو خو دا ده چې مطلب دې کې موږ اکثر مریض له دا ایجوکیشن ورکوو، دا هیلث ایجوکیشن چې یو خو دا ده چې نور ته لږ مخامخ مه کینې. لکه نن اوس خو یخني تېرېږي لګیا ده، خو یخنیانو کې اکثر موږ نور ته کینو. نو نور ته موږ ورته وایو چې تاسو شا کوئ، نور ته ډایرکټ ځان مه ایکسپوز کوئ. بل دا ده چې موږ ورته ډایټ وایو چې ډایټ کې شوده شو او سبزی فروټ شو دا زیات استعمالوي او خپل ډایټ چې دی دا بیلنس ساتي. بل بیا د دې میډیکل ټریټمنټ دی. نو میډیکل ټریټمنټ کې ډیفرنٹ کریمز دي، ډیفرنٹ سیرمز دي او ګولې دي او ایون پکې دغه د بیا رستم موډیلیټیز کې چې د چا تیر سره بیا دې تم دغه ریزسټنټي او دې سره نه امپروف کیږي. نو بیا چې د موږ لیزر او نور پروسیجرز چې کوم دي هغه موږ آپټ کوو. نو په کریمز کې موږ نن سبا چې کوم پخوا به د هایډروکینون چې په څه کیو نو هغه به زیات پریفر کېده. خو اوس چونکې ډرماټولوژي لګیا د ایوالو کیږي او موږ د کوسمیټولوژي طرف تم روان یو، خلک په ځان خرچم کوي. نو زه دا د زنانو تم وایم چې بجای د دې چې تاسو دا غیر ضروري او دا فضول کریمونه لګوي چې د دې ګوره د دې غیر ضروري فضول کریمونو ساید افیکټس ګوره ټولو کې لوی دا دی ساید افیکټ چې دا ویښته په مخ راخیږي. دا غیر ضروري چې کوم سب سټینډرډ کریمز دي نو د دې کم چې دا اشتهارونه برمار دی د دې کریمونو نو یو خو په مخ ویښته راخیږي. نو هغه زه به د پلایټر نوټ دا مو یم چې لکه په مخ ویښته چې دی دا خو مونږ ته یو قسم وایه چې فایده کوي چې مونږ سره د لیزر آپشن هم بیایي مریضان زیاتېږي. خو مونږ خو زه خو به دا ووایم چې لکه زمونږ طبقه زیاتتر غریبه ده او دونه نشي افورډ کولی نو بیا بجای د دې چې مونږ له تاسو نورې پیسې راکوئ او دونه ګران ټریټمنټ کوئ نو دې نه ولې تاسو د ښه معیاري کمپنیانو او د ښه د سکن سپیشلیست په مشوره باندې هغه کریم استعمال کړئ. نو یو خو هغه په مخ ویښته راخیږي. بل ستاسو موږ ورته ریباوند پیګمنټیشن وایو، ریباوند پیګمنټیشن. لکه تاسو هغه کریم استعمال کړی د پیګمنټیشن لرې کولو لپاره او هغه دوباره هغه وخت ګوره کم شی چې زر اثر کوي که نه دا یاد ساتئ، کم شی چې زر اثر کوي هغې کې به څه نه څه د هغې سایډ افیکټس به ډېر زیات وي. لکه اکثر د حکیمانو د هومیوپیتس دا نور چې کوم هغه دي نو دی دا سب سټینډرډ کمپنیز چې کوم دی په دې کریمز کې چې دي نو دا سټیرویډز اچولي وي. سټیرویډز ګوره یو خو دغه مکه ته مه ووایئ چې ویښته راخیږي، ستاسو سرمنه د مخ نه ریشي او ستاسو ریباوند پیګمنټیشن وکړي دوباره د باندې هغه وخت خو اثر وکړي. تاسو وایه جوړ بس زه خو ښه شم په هفته کې دننه او ډېر خوشحاله شئ خو وروستو له بیا لوی غټ کار وګوري. نو زه دغه وایم چې یاره مهرباني وکړئ او دغه غیر ضروري کریمونه مه استعمالوئ. کریمز کې بیا زما تاسو ته وی چې کم پراپر لکه ټریټمنټ دی نو په هغې کې نن سبا موږ یو هغه دی ګلوټاتیون ورته موږ وایو چې په کم کریمز کې کم سیرمز کې او په کم ټیبلټس کې دا ګلوټاتیون دی نو د دې ډېر ښه افیکټ دی. د دې په دې تیرسري کې ډېر زیات ښه افیکټ دی او په دې ریسرچ هم شوی دی، په دې پیپرز هم لیکلي شوي دي. نو نن سبا خو زما خپله چې کوم دغه دی زه دا پریفر کوم چې کم دوی کې دا ګلوټاتیون وي خو چې د ښه کمپني دوی وي. دې کې هم بیا کمپنیانې دي څه لوکل دي، لوکل کې هم ښه شته، ملټی نیشنل دي هغې کې هم ښه شته، خو دې کې سب سټینډرډ کمپنیانې هم شته چې هغې ګلوټاتیون جوړوي نو هغه هم بیا نی استعمالول پکار د ډاکټر په مشوره باندې چې استعمال شي نو هغه بخي. بل موږ دې کې آیرن او فولیک اسید ورکوو
آیرن ګوره خوراک کې چې کم خوراک آیرن او فولیک اسید نو هغه به دې کې ښه کار کوي خوراک چې کم تاسو کوي او بل چې کم میډیسن کې وي لکه آیرن او فولیک اسید سپلیمنټس یې کنه نو هغه سره موږ ورکو بل دې کې سن بلاک ډیر ضروری دی ساجد صاحب ما تاسو ته وی چې دا د یو مین فیکٹر سن ایکسپوجر دی د نور ته مخامخ کېدل دي نو سن بلاک دای چې تاسو د حکم نه سن بلاک استعمال کې نو هغه بدای چې تاسو هغه نور نه تاسو بچ کی او بیا مخکې د دې نور موډالیټیز دي هغه هم زه تاسو ډاکټر صاحب یو خو تاسو دا خبره کوي چې داسې څه طریقې کار نشته چې څوک په لږ وخت کې سپین شي سپیشلی زنانه اکثر دا کریمونه پاوډر استعمالي او کو ډیر زر سپینیږي نو دا غي به خامخا ساید افیکټ بالکل دویم طرف ته بیا راشو موږ اکثر دا لوکل کریم والا او د اشتهارونو والا دی خو ډیر غټي داوی کې د 15 ورځې خو داسې هم یو طبقه به ورته ووایو چې هغې د یو زنانه یا یو سړی چې دی هغه په یو څو منټه کې چې دی एकदम سپین کی هغې ته موږ بیوټي پارلر والا وایي یا بیوټیشن چې دا کم دغه کوي بیوټي پارلرو کې ناست دي بالکل نو دې حوالې سره څه وایي خو میک اپ په ذریعه باندې سړی سپین کی که نه خو ډېر ټیمپرري خو لکه هغې نن سبا داسې کریمونه یا څه لږ ډېر چې دی نو دې طرف ته راغلي دي یا لیزر استعمال کوي بالکل نو په دې باندې زه یم چې تاسو لږ غوندې زموږ د اورېدونکو ته رهنمایي وکړئ سپیشلی زنانه چې کوم دي هغې دپاره دا ډېر زیات اهم خبره ده ځکه چې نه ډاکټران وي نه کورس کړی وي نه ډرماټولوجسټ وي هغې باوجود هغه چې د داسې سټپس اخلي یا داسې ریکمنډیشن کوي نو دې باندې تاسو لږ غونده کې رڼا واچوئ صحیح دا هم ډېر ښه سوال وکړو نن سبا پالرز چې دي دا په هر ایون تاسو وګورئ په کلو کې په غلو کې به پالر وي او زموږ نن سبا دا یو ټرند راغلی دی چې نن سبا ایون چې څوک افورډ کوي نه هغه جینکیم چې دي چې واده لذي یا فنکشن لذي نو هغې به خامخا پالر ته ځي پالر تتلل څه بده خبره نه ده خو چې هغه د لکه مطلب ښه پالري او پالر والا تا ته پته چې دا کریمز چې دي دا مطلب هغه لګوي برانډډ لګوي او ښه کوالټي والا لګوي نو بیا صحیح ده که ته فیشیل کې اکثر خلک نن سبا دا فیشیلز ډېر زیات کوي سړی هم کوي ښځې هم کوي خو په هغې کې چې بیا کم سب سټینډرډ کریمز یوز کېږي نو هغه هم ستا سکن ته نقصان رسوي او بل دا ده چې دا هایډرافیشیل نن سبا ډېر فیشن دی هغه مشین وي هغه مشین په ترو باندې فیشیل کوي مخکې خو به مینولي کېده نو هغه مینول دی چې دا فایده دی چې هغه ګوتې هر ځای ته رسي خو دغه چې کوم دا مشین نو دا یو خاص سپیسیفیک ځای ته لیمیټډ وي نو د هغې خو دا شوه خو زه دا وایم چې پارلر ته تلل پکار دي خو فیشیل هم کول پکار دي لکه اصل کې زموږ په د انوایرمنټ کې دونه ډسټ دی او دونه پلوشن دی چې زه وایم چې کم از کم که سړی 3 میاشتې پس چې دی نو فیشیل کوي او هغه خو فیشیل هم چې کم ښه کریمز دي کم د سټینډرډ کریمز دي چې هغه یوز شي دا سب سټینډرډ کریمز نه بل دا سټریټس کې چې تاسو وایئ نو دغه پالرز چې دي نو دا د ښځو ته کریمز هم ورکوي چې دا هم رنګ سپین کي اګین به زه هماغه خبره کوم چې دا هماغه سب سټینډرډ کریمز دي هغه سکن ته فایدې په ځای نقصان ورکي الټا او دغه خبره زه کوم چې مطلب زه خو ښه پالرز ته بیا زه ٹھیک شو ډاکټر صاحب زه یو بل تاسو نه تپوس کول غواړم د دې لیزر حوالې سره چونکې سکن ډاکټر سی وي د لیزر حوالې سره ډېر زیات علم لري او اکثر لیزر په ذریعه علاج هم کوي د هیر ریموول دپاره یا نو دا څومره حده پورې محفوظ دی او دې کې چې مطلب کو پالرز کې یاده کې د دې دغه کېږي نو حوالې سره تاسو وایي لیزر خو لیټیسټ ټیکنالوجي ده او د لیزر هم ډفرنٹ مشینز دي لکه څه لیزر داسې چې هغه د موږ د هیرسوټیزم ورته موږ وایو دا په مخ چې ویښته روخیږي د ښځو او دا نن سبا ډېر زیات تاسو خیال وکړئ پخوا به دونه نو ده نن سبا ډېر زیات دی نو د دې خو هیرسوټیزم خو مین هغه دا دی ویښته چې په مخ راشي د دې خو مین وجه چې دا هورمونل چینجز دي په هورمونز کې مطلب ښځو کې هم سړو کې هم هورمونز چې دي نو دا وي دا یو کیمیکل وي دا په نیچرلی په بلډ کې سیکریټ کېږي نو دا هورمونز چې چا کې زیات شي خاص کر ښځو کې چې کوم میل سیکس هورمونز دي ټیسټوسټیرون چې ورته موږ وایو په سړو کې وي خو ښځو کې هم دا سیکریټ کېږي او ښځو کې دا د ګردو د پاسه یو غدود دي هغې ته ایډرینل ګلینډز وایي نو هغه دا سیکریټ کوي نو چې زیات شي نو بیا دا ویښته چې دی نو په مخ راځي نو د دې دپاره بیا خلک لیزر کوي لیزر چې دی نو هر نن سبا دا هم ده چې هر چا لیزر ساتلی دی ایون زه به دا ووایم چې په
پالرز کې هم شته او ایون د ډینټیسټ چې دی ما ډېر کتلی دي چې ډینټیسټ ایون چې د لیزر ساتلی ځان سره حالانکه هغه ټوټلی دغه فیلډ نه دی لکه دا هغه زیاتې کوي چې دا ځکه چې د لیزر یو خپل ټیکنیک دی او د لیزر خپل یو فریکوینسي وي په هغې کې هغه ایډجسټ کیږي او هغې یو خپله انرژي وي چې ته به دې سکن له څونه انرژي ورکې د دې ویښته څونه دي ټیک دي د هغې نه لږ کم دي دا د هر ویښتو د ټیکسچر دپاره خپل فریکوینسي ده نو هغه او دغه دا څه ورته وایي انرژي ده هغې مطابق په دا کې او دا په سکلفل هینډز کې چې وشي سکلفل هینډز یو کړي نو دا کامیابي هر سړی دا نشي کولی هغه هم زه اګین ویم چې د دې ډېر مس یوز کیږي دغه شان لیزر چې دی دا په د ملازمه کې د دې یو دغه دی ټریټمنټ دی ملازمه تاسو هغه دغه ما کمپلیټ نه کړی شو ملازمه کې ما تاسو ته ووایي چې یو خو ډایټ دی او بل چې دی د هغې ډفرنټ کریمز او سن بلاک او دا دی او دریم بیا موډیلیټي دا چې کوم ریزسټنټ وي نو دا لیزر ورته موږ استعمالو لیزر د ویښتو دپاره هم دی لیزر د ملازمه دپاره هم دی د هر یو سیز دپاره هلته لیزر مشین کې خپل فلټر وي نو هغه فلټر بیا موږ چینج کوو نو دا ملازمه کې موږ لیزر هم یوز کوو ملازمه کې موږ یو بل پروسیجر دی ته مایکرو ډرمابریژن وایي هغه هم یوز کوو ملازمه کې چې کوم دی تیرسري کې موږ پیل ورته وایي یو کیمیکل یوز کیږي پیلینګ کوي هغه هم یوز کوو نو د لیزر ډیر زیات واسټ هغه دی انډیکیشنز دی او ډیفرنٹ پرپسز لپاره یوز کیږي خو چې پراپرلی یوز شي نو دا ډیر ښه او ډیر افیکټیو او ډیر کویک ریسپانس دی لري په شرط دی چې یو ماهر ډاکټر وي هغه استعمال بالکل جی بالکل دا سکلفل هینډز کې پکار دی چې وشي ٹھیک شو ډاکټر صاحب زموږ په دې پروګرام کې بیا د یو بریک طرف ته بزو یو وقفې طرف ته بزو خو زه غواړم دا چې نن تاسو زموږ ګیسټ یې او نن تاسو موږ له ټایم راکړی دی ډېر قیمتي ټایم دی ستاسو نو موږ به غواړو دا چې نن چې موږ کوم دی کې سونګ یا ګانه پلی کوو هغه هم ستاسو په چایس وي نو تاسو په بل داسې یو ګانه موږ ته ووایئ نو زه به انجینیر صاحب ته ووایم دغه ګانه به دې کې انکلوډ کړي دې پروګرام کې زه یو ګانه ده هغه ویلې دغه ده هدیکا کیانی ده ٹھیک شو هغه اردو سینګره ده بالکل هغه پکې شامل هغه پښتو یو ګانه ویلې ده ډیره خشته ویلې ده او هغه داسې ویلې ده چې پته نه لګي چې دا اردو سپیکر ده نو دغه د دغه ایگزیکټ ورډینګ معنی ریږي چې جانان پکې نیوی نو داسې غانا ده څومره ښکلې دنیا کې ده چې جانان پکې اوسېږي نو دا ډېره ښایسته غانا ده انجینیر صاحب ته به زه ووایم چې دوی پکې دا شامل کړي او ګرانو اورېدونکو راځئ چې د ډاکټر صاحب په فرمایش د هغې کوم فیورټ سونګ دی هغه تاسو ته پلی کړو
سترګې جادوګرې دي د مینا لیونۍ ده جانان 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 چې پکې اوسې څومره ښکلې دنیا کې ده جانان چې پکې اوسې څومره ښکلې دنیا کې ده جانان 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 دا وختونه بیلتانا نتیریږي هاي جانانا اے وخته ستا د تګ لارې زمونږ دي ستا نه دي منزل کو زمونږ نشو مزلونه خو به وي نتیریږي هاي جانانا تاسو غږ اورئ د ریډیو پښتونخوا FM 92.6 مردان تا ماشوم ولې ژاړي چپ یې کړه بلال خو د سهار راسي ډیر نه جوړه دي ډیر وکړې دو ډاکټر ته به دې خودلې وې کنه دا خو هر ورځ ژاړي یخنۍ به چېرته والی په خپله به ټیک شي ماشومان ګلونه دي د دې ګلونو حفاظت وکړئ او د دوی په صحت خصوصي توجه ورکړئ هسې نه چې دا ګلونه درنه مړاوي شي او وریجیږي دا پیغام تاسو ته د ریډیو پښتونخوا FM 92.8 مردان لاړخه وړاندې کړی شو ګران اوریدونکو تاسو ته یو ځل بیا هرکلی وایو په خپل پروګرام کې غږ د پښتونخوا ریډیو FM 92.6 مردان ګران اوریدونکو زمونږ نننې میلمه ډاکټر کامران دورانی صاحب دی چې هغې د سکن حوالې سره ډېر اهم معلومات تاسو ته درکوي خاص کر هغه کریم پاوډر انجکشن دوایانې چې تاسو بغیر د ډاکټر د مشورې نه استعمالوي او تاسو ته نقصانات درکوي په هغې باندې تاسو ته رهنمایي کوي ډاکټر صاحب تاسو ته به راځو او تاسو نه به زه دا تپوس کول غواړم چې تاسو خو چونکې دې شعبې سره ډېر وخت نه وابسته د سکن حوالې سره مسایل ګورئ خو یو خو تاسو ټیکنیکلی یا میډیکل پوینټ اف ویو سره تاسو ته راشي یو مریض او تاسو هغه وګورئ هغه ته سجیسټ کړي تاسو له فردا څه پکار دي د سکن کیر حوالې سره خو کو موږ سوشلی وګورو یا زموږ معاشره کې وګورو نو د سکن حوالې سره چې کوم خلکو ته مطلب مسله خورته نشو ویل خو نیچرلی چې د یو سړی سکن یا د یو زنانه سکن چې دی هغه ډارک کلر کې دی یا تور دی نو هغه ته څه مشکلات وي اب تاسو تخپلم وي چې تاسو ته مریضان درځي نو زه دې حوالې سره تاسو لږ ونته کې خپل ایکسپیرینس شیر کړئ د مریضان چې تاسو سره خپل خبرې ډسکس کړئ یا دې حوالې سره تاسو ویل غواړئ ساجد صاحب دا خبره دا چې د سوشل د دې تور رنگ چې کوم هغه سوشل اسپیکټس دي نو دا یو ډېر الارمینګ هغه دی نن سبا زموږ معاشره کې اگین زه به دا ووایم چې پنجاب طرف ته که تاسو ګورئ پنجاب کې هم لکه زما ملګري مشته هلته کې زموږ تګ راتګي هلته کې موږ خلک وینو زموږ چې کوم ډرماټولوجسټ هلته کې دي په پنجاب کې نو یا سندھ کې نو هغې موږ سره د کانفرنسز کې ملاویږي داسې اینول کانفرنسز وي هغې نه داسې موږ فیډبیک الو نو هلته دا شی دونه هغه نه دی لکه هلته دا سوشل سټیګما نه کنسیډر کېږي تاسو ته پته هم ده که زموږ دغه وګورئ نو د پنجاب د خلکو یا د سند د خلکو سکن چې وي زیات تر تور وي هغې مطلب دغه داسې دی غنم رنګ یا داسې ډارک کلر وي او هغه تاسو یقین وکړئ چې هغه خلک چې دي نو هغې صرف ما خو تاسو ته ووایي که زموږ فوکس صرف دا شي زموږ د پیشنټس او زموږ د خلکو چې موږ خپل سکن چې دی دا موږ صحتمند وساتو او د صحتمند ساتلو دپاره ما تاسو ته ټولې خبرې وکړې لکه ما تاسو ته د خوراک نه واله تر خوب نه واله اوبه
داسې نور چې کوم ټریټمنټ دی هر څه مې راته ووې چې دې څیزونو موږ خیال وساتو نو داسې به دا چې دی دا مینس دی دا به ختم شي او هلته کې د خلکو ګوره دا هلته کې هغوی وایي چې موږ مریضان راځي نو هغوی دا وایي چې یاره ډاکټر صاحب زموږ رنګ چې دی موږ فرش کېدل غواړو زموږ د مخ نه چې کوم داغونه دي یا د تیرسري دي دا لرې کې چې موږ سرمنه صفا شي کلیر شي هغوی دا نه وایي چې موږ له رنګ سپین کې دلته اصل کې انفارچونیټلی په زموږ په کې پی کې چونکې پښتانه زیات تر چې دي دا سپین د دې دغه داسې دی چې د سکن چې دا زیات تر سپین وي نو په دې کې دا تور رنګ چې دی دا لږ یو سوشل سټیګما کنسیډر کیږي او مریض یو کمپلیکس کی وي چې یاره زه تور یم اکثر که تاسو دا کتلی دا زمونږ په رونو خویندو کې چې کم ماشوم توري نو هغه فیورټ دغه کې نه راځي لکه مور پلار مت اکثر نمونه پکې دي تورنګړي او فلاني دا تورې او دا کنه هغه بیا چړاویږي هغه بیا مرګري م چړاوي په لوی چې راشي ایون داسې موږ زنانه کتلی دي چې ای ډپریشن کې لاړ شي هغوی له بیا موږ ایون د ډپریشن ټریټمنټ هم ورکوو نو زه دا وایم چې که زمونږ یو خو دا د زمونږ مذهب چې دی که نه دی کې لکه که دا موږ فالو کړو دا ریلیجن موږ ټریټمنټ یو سایډ ته کې لکه ګوره زمونږ خوب پیغمبر چې دی دا خبره کړې ده چې کسی کالے کو گورے پر اور گورے کو کالے پر کوئی فوقیت نہیں لکه تور او سپین په یو بل باندې اس فوقیت نشته صرف تقوا ده چې تقوا چې داغه ده نو دا خبره به دا کمپلیکس په زمون د ذهن نوزي او دا مونږ چې دا منډه وو په سپینېدو پسې او دا ځان په دې غیر ضروري فضول کریمونو باندې پیسې هم خرابو مور پلار لم کارو ګورو ما ته زه راته یو انسیډنس ویم چې یو هغه راغلی ماله یو مریض زمیدار سړی و مزدور کار او هغه ته یقینو کې چې هغه لور راوستی وه دغه وه د لورې واده نږدې و او هغه وی چې ډاکټر صاحب ما خو دا وګرځوله د لور رنګ یې تور و هغه وی چې دا ما په ډېرو ډاکټرانو په ښه وګرځوله او اول خو دا وه چې موږ ته خو پته نه وه مونږ خو چانو پوی کړی چې لکه دا کریمونه اول دا غیر ضروري چې کوم کریمونه دي نمونه یې زه نه علم دا خلکو ته ټولو ته پته ده په دې بورډونو په د اشتهارونو په هر څه کې دا ایډورټیزمنټس دي نو هغه یې وی چې موږ په دې مړه ستړی شو رنګ د دې سپین نه شو او الټا وختې روخې جوړ په مخ سرمنه ولا خرابه کا داسې نور دغه باندې موږ ګرځېدو په حکیمانو په هومیوپیتیک والو په دمونو او بیا هم دا رغه نه شوه نو بیا ما هغه جینۍ ډېره او دا چې دا خفه ده او د دې چې دی نو په رشته کې مسله دا اوس د دې د غم چې دی نو هغې ته پیغورونه کوي یا رغه نو ما هغه بیا ډېره په طریقه باندې پوهې کا ما کونسل کا چې بیبي داسې خبره ده چې تور او سپین چې دی دا د الله پیدا الله دا رنګ در کړی دی بس ته دا خیال وساته چې دا رنګ دی صفا وي ته نور د دغې غمونه مه کوه او ډیره ما ښه طریقې سره کونسل کا ما پوهې کا چې په دې باندې نور اسې خپلې پیسې فضول په دې پلار لم دغه مه ورکوه غریب سړی دی اسې پې زرګونه روپۍ د خرابې کې نو دام پې د پلار باندې مهرباني وکړه او ته چې دی نو ته ماله راځه پروپر زه تاله ټریټمنټ در کوم خو ما ورته یو خبره یاده کړم چې ماله به کم از کم د دې علاج اوږد دی هغه حاجي صاحب ته مې وویې چې دا به کم از کم 5-6 میاشتې راولې د دې په مخ لږ د داغونه دي دا تیرسري دي دا به انشاءالله مکمل صفا شي که ته زر وایې چې دا زر ښه شي نو زر چې دی بیا یې کې سټیرویډز دي کریمونو کې هغه چې کم تاسو استعمال کړي نقصان دی که ته ماله ټایم راکوې 5-6 میاشتې نو انشاءالله دا به مکمل د دې علاج به کېږي خو په رو به کېږي د دې به سرمنه صفایي هغه تاسو یقینو کې د هغې واده هم ډیلی شوی و د هغه واده دغه شوی و وروستو شوی و هغه چې بیا ما نه پوره علاج وکړو او هغه راغه نو ډېره زیاته خوشحاله وه ډېره سیټسفاید وه سکن د هغې بالکل کلیر شوی و او ښه میډیکیټډ کریمز هغه ورته ما ورکړي نو د هغې بیا ایون وروستو لیزر ته هم ضرورت رانغې هغه چې ما ورته څه ویلي هغه ډایټ یوز کړه سن ایکسپوژر یې اوایډ کړه نو هغه ډېره خوشحاله وه او ډېره ریلیف هغې فیل کړو ډاکټر صاحب زموږ د پروګرام وخت چې دی ډېر نږدې دی ختمېدو کې دی خو زه به غواړم دا چې تاسو زموږ اوریدونکو ته او کم خلک چې دا زموږ د پروګرام ووري کم خلکو ته به دا پروګرام ځي نو هغوی ته د دې تور او سپین رنګ حوالې سره به څه ویل غواړئ ځکه چې دا تور او سپین رنګ خو ډېره غټه مسله ده ډېره غټه مسله ته دې جوړه کړه خاص کر زموږ میندې چې خپل زوی له جینۍ ګوري نو کوشش کوي چې داسې سپینه
د غي د 14 سپومې حالکه د 14 سپومې باندې داسې بعض داغونه ماغونه خوې او هغه وی چې نه د دینم زبردست غي کنه او څه د جيبه مثالونه ورکي نو زم چې د باندې تاسو لګون ته کې د خلکو رهنمایي وکړي چې دا یا دومره ضروري سیس دی یا نه دی یا د هیلث سره صورت تعلق دی او دویم دا کم خلک چې غیر ضروري کریمونه پاوډر او انجکشن دوايان استعمالي او اشتهار وګوري یا ووري اشتهار او بس فورا منډه کې او دکاندار ته وي چې مال بس دا راکړه دا سیس نو د حواله سره زم چې تاسو زموږ اوریدونکو ته رهنمایي وکړي ها ساجد صاحب اخر کې بس د وېما چې همدا لکه دا تور رنگ چې دی کنه دا زمون خلکو ته یو ډیر دا یو سوشل ایشو دیم او اوس ته خلکو یو سټیګما هم جوړه کا یو سوشل سټیګما هم ته جوړه کا ټیک شو کنه نو د دې لوی بیا کوم خپل ریلیجن فالو کو کنه موږ خپل مذهب او دین فالو کو نو دا به موږ نه د کمپلیکس کې به موږ نه مبتلا کیږو ما خو راته وی چې زموږ خوږ پیغمبرم اخرنه خطبه کې دا ویډیو چې تور او سپین چې دی دا اس فوقیت د دې نشته په یو بل صرف فوقیت د تقوا دی پرهیزګارۍ دی نو دغه خبرم ده او بل دا ده چې زبا دا ویم چې اخر کې به زه دا ویم بیا یو ځل به بیا دا ویم چې مین هغه دا دی مونږ مین هغه دا پکار دی چې خپل سرمنه خپل سکین چې دی کنه دا یو نعمت دی دا سرمنه چې دا کنه دام یو نعمت دی لکه دا سکین چې زمونږ دی دا ټول دا یو شیلډ دی دا یو پروټیکشن دی دا الله تعالی موږ ډیر زبردست پروټیکشن را کړی دی د بار نه چې سونه ستا پولوشن دی سونه دغه دی دا د سکین ایته یو بیریر دی دا سرمنه یو بیریر ده ستا مقصد دا پکار دی چې ستا سرمنه صحتمند دی ستا سرمنه دا فوکس نه لري پکار چې تور یو کسپینی د دې کمپلیکس نه براوتل غواړي خپل مایند سیټ په چینج کول غواړي خپل د کې استاسو په شانتي دا کم پروګرام مو کو داسې نور پروګرامز هم کول پکار دي اویرنس پیدا کول پکار دي په معاشره کې ډیر جنکه ډیر تور سره داسې به بغیر واده پاتې شي او د دې وجه نو خاص کر دا علمیه زموږ په دې صوبه کې دا تاسو ته په نور صوبو کې دا نشته دا په دې صوبه کې ډیره زیاته ده چې دا تور رنگ او دا یو قسم دا زموږ مایند سیټ هم کوي او دا ریسیزم چې دی کنه ریسیزم چې وته موږ وایو دام دا کوي پروموټ کوي لکه انګریزان تاسو وګورئ اغیم چې دی کنه هغه انګریزانو کې دا ریسیزم ډیر زیات دی اغیم دا سپینه سرمنه ډیره خوخی او تور دغه تلک په دغه ګوري نو دام ګوره د دې مایند سیټ نو د دې سایکی نه به راوتل واړي او اخرنه دا دغه د چې خپل فوکس دا اوساته چې تاسو سرمنه صحتمندي د اغه د پاره بیا زویما چې اول چې دی سکین هایډریشن ضروری دی د اې د پاره ډېری اوبسکل پکار دی ست چې کم فیس واش استعماله هغه د خ کمپنی استعمال کا ساره صابون پځه چې غیر ضروری او د فضول کریمونو باندې ته پیسې ورکې خپل ټایم په خرابې بیا ډاکټر له علي لاړه شي چې هغه ځان زیاته رسولي وي نو د هغه پځه یو خ فیس واش استعمال کا د خ کمپنی ستا سکین باغه دغه ساتي اپورز بستا کولووي ستا با نور چې دی ته سن بلاک استعمالوا سن بلاک دا چې ستا نور نه بچ کی د خ کمپنی ستا د خ کمپنی کریمز او سیرمز د ډاکټر د مشورې مطابق استعمالوا چې د خ د سکین سپیشلیسټي دا نور خلق نه نو هغه ستا سکین باغې سره صفاوي نو دغه خبره ده چې سم تاسو ته د سکین سره مسلې سه ایشو وي تاسو یو پراپر سکین سپیشلیست لا چې نن سبا په هر ځای کې شته زمونږ ډي ایچ کیو کې ماشاءالله ما سره زما کور والم دا غي نوم ډاکټر نادیا دی او اما سره دا نو که داسې زنانه وي زموږ معاشره هم داسې ده زموږ کلچر زموږ ریلیجن بعضې خلک داسې چې ډېر ستر کوي او نه خوښوي چې هغې د هغې زنانه د نارینه سړي وګوري نو هغې دپاره سروسز دپاره دلته ډي ایچ کیو مردان کې زما کور والا ده نو هغه هم د هغې سروسز هم اویلیبل دي نو هغه هم هغې کتی شي او زموږ د او پی ډي ورځې چې کومې دي زموږ سرکاري اسپتال دی او پی ډي ورځې چې دي نو هغه د نهه او د زیارت او جمعه دا زمونږ د او پی ډي ورځې دي نو تاسو الته راتلی شئ او تاسو خپل چیک اپ کولی شئ خپل مشوره اخیستی شئ
ډېر مهرباني ډاکټر صاحب، تاسو راغله پښتونخوا ریډیو د پاره، تاسو ټایم وباسو، تاسو ډېر زیاته مننه. ګران اوریدونکو، را روان پروګرام پر اجازت غواړو. د الله پامان.